أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة أنبياء واللسم سپارہ آیات نمبر 74 ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين دیکھ دا بل دلیل دی دا اللہ تعالی په وحدانیت باندې چې الله تعالی فرمایي چې د لوط علیه السلام ته مونږ نجات ورکړی دی یعنی کله کله د پیغمبر قول دا چې کوم دی د وحدانیت باندې دلیل وي یعنی الله تعالی نبی علیه السلام فرمایي یا نور انبیاء علیهم السلام خپل قوم ته یا قوم اعبدوا الله ای زما قوم تاسو د الله تعالی عبادت وکړئ نو کله کله د پیغمبر قول دا د پیغمبر دا د الله تعالی په وحدانیت باندې دلیل وي او کله کله د پیغمبر تکله تکلیف ور ورسیږي او د پیغمبر کم طرف ته رجوع کوي نو دا خلکو ته چې ګوره پیغمبر بوتانو طرف ته رجوع نه کړي بلکې الله تعالی طرف ته رجوع کړي دا نو تکلیف په ټیم کې پیغمبر الله طرف ته رجوع کی او کله کله دا پیغمبر باندې تکلیف راشي نو دا د دې خبرې دلیل دی چې خلکو ته وایي چې خلکو دا پیغمبر ګوره خدای نه دی خو چې دې خدای په د باندې به تکلیف نه راتلو بلکې دې د الله تعالی بنده دی او پیغمبر دی نو دلته کې الله تعالی فرمایي چې لوط علیه السلام هغه ته مونږ حکمت او علم ورکړو او نجات مونږ د لوط علیه السلام ته ورکړو ولوطا او لوط علیه السلام آتیناه مونږ ورکړو دته حکما د حکم نه مراد دلته کې نبوت دی نبوت مو ته ورکړو وعلما او د نبوت سره چې کوم مناسب علم دی د نبوت شان دغه د شان مناسب علم هغه مو ته ورکړو ونجیناه ومن نجات ورکړو د من القريه التي دا هغه کلیوالونه كانت تعمل الخبائث چې کول به هغې پلید کارونه نو د قوم د لوط علیه السلام قوم به پلید کارونه کول خبائث د جمع راوړلو نو یا خدا مطلب دی چې د دې مراد دا دی چې د لوط علیه السلام د قوم چې کوم عمل کو د بدکارۍ د الکانو سره بدکاری کوله دا قسمه عمل به کو د دې فاعلین ډیرو فاعلان ډیرو یعنی خلق ډیرو نو د دې وجه نه الله تعالی او فرمایل چې تعمل الخبائث دیو پلید کارونه کول خبائث جمع راوړي دا او یا دا مطلب چې دا بدکاری د الکانو دا د ډیرو بدو کارونو په شانته ده نو د دې وجه نه خبائث جمع راوړي او بعضی مفسرین لیکلي دي چې دلته دا خبائث چې کوم دی دا جمع حقیقي ده جمع حقیقي مطلب دا دی چې دی نورم ډیر بدکارونو یوازې د الکانو سره بدکاری نه و بلکې نور پکې هم بدکارونو لکه حسن بصری رحمت الله علیه مرسل روایت نقل کړی چې نبی علیه السلام او فرمایل چې د قوم د لوط علیه السلام کې لس بد حسلتونه لس بد عادتونه وبکی یو پکې دا و چې د الکانو سره به بدکاری کوله دویم دا چې دی به شراب سکل دریم خلق به پکانو باندې وشتل او سلورم دا ډول سرنا دا د غین راوته دا دمامه به والی ډولګي به وال او
پنځم شپېلې به یې وهل خلکو پسې، اوم کمترې به یې الوزولې، او بل دا چې ریشمي کپړه به یې اغوستله، او اتم دا چې لاسونه به یې پړکول، دا هم د قوم لوط عمل دی، او دغه رنګې ګیرې به یې خریلې. او دا د دې وجې نه چې کله به دوی ماشوموالي کې په بد کار باندې عادت شول، په بد کار باندې، نو بیا به چې کله لوی شول نو خلکو به ورته توجه نه کوله، نو شیطان ورته وي دا ګیرې وخورئ، بیا به ځوانان ښکارئ، بیا به ورته خلک توجه کوي، نو ګیرې خریل به یې شروع کړو. نو دا هم د قوم لوط علیه السلام د قوم عمل دی، دا ګیره خریل او بریدونه به یې پرېښودل. او بعضو فرمیلي چې شرک به هم مبتلا وو. دی باندې الله تعالی 3 قسمه عذابونه راوستي دي. لومبی دا چې جبریل علیه السلام په چغه هم والې ده، بیا یې اوچت کړي دي په وزر کې. بعضې مفسرین لیکل چې 2 واړه خاره یې اوچت کړي دي، 2 واړه خاره دی اوچت کړي دي اسمانه پورې، او د هغه ځای نه یې الټه کړي دي، او وروسته بیا الله تعالی د کرتکانو باران هم کړی. نو دوی کې ډېر بد عملونه، دا دومره ظالمانو. یو پیره یو کس حضرت لوط علیه السلام ملاقات ته پاره تلو، نو په لاره باندې تلو، د کپړې به چا خرڅولې د دې کلو ته ولاړو، نو بس یو به ورته 10 جوړې راکړه، موږ یې کور ګوړو، بل به یې 15 راکړه، جوړې به یې ته ووړې، بیا به ورته تا مونږ سره کړي دي، هغه سړی به یې واپس دقسې راولېږو. دا عمل هم په دې کې و، ډاکماري هم په دې کې و، خلک به یې لوټل. نو یو پیره یو کس د لوط علیه السلام ملاقات ته پاره تلو، نو په لاره کې یو سړی ورسره میلاو شو، جو هسې ورسره خبرې ګډې کړې، جو ګټه اوچته کړله، او د لوط علیه السلام د میلمه له سر وویشت، هغه ټول په وینو باندې رنګ بنګ شو، او دومره ظالم و چې دغه کس یې ځان سره ونیسو د لاس نه، عدالت ته یې بوتلو قاضي له. قاضي ته یې ویل چې د ده نه ماله د دې رنګ پیسې واخله، دله ما د جامې رنګ کړي دي، نو د رنګساز چې کومې پیسې کېږي هغه ماله راکړه. نو قاضي ورته وي او که نه وي ښه ده که نه میلمه ته یې پیسې وله ورکړه، ګوره تا سره دومره ښه کړي دي رنګ کړي. قاضي هم داسې و، هغه هم د لوط علیه السلام میلمه بل څوک نه و. هغه یو ګټه وکتله، د قاضي له دا کپره یې وویشتله. قاضي ته یې ویل تا له ما جامې رنګ کړي، او په تا چې زما څومره پیسې کېږي دا دله ورکړه، او منډه کړه لاړو لوط علیه السلام له وتښتېد. نو دا قسمه عملونه به دوی کوئ. نو د دې وجې نه الله تعالی په دوی باندې 3 قسمه عذابونه راوستي دي. نو دوی کې غټ عمل دا و، خطرناک عمل، چې دوی به بدکاري کوله د هلکانو سره، دا عمل به کوه، دا عمل ورته شیطان ښایسته کړی. اوس هم بعضې خلک دا خبره کوي د زنانه باندې د نظر اچولو نه هلک باندې نظر اچول دا ډېر خطرناک دي. بعضې خلک وایي زه خو ته زما نیت کې څه نشته دی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، د امام ابو یوسف رحمه الله خپل پلار راوستو، ورته یې وي دته چې کوم دی قرآن یاد، دته علم شروع کړه. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې ورته وکتل، نو دی ډېر زیات ښایسته و، نو هغه ورته وي داسې کار وکړه، دی بوځه په ده باندې لومبې قرآن یاد کړه، واپس یې راوله، زه به ورته علم شروع کړم. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا خیال و چې دی به کال 2 کاله کې قرآن یاد کړي، بیا به مخ باندې ګیره راغلي، بیا به د سفر قابلي، او بیا خیر کو زه ورته ګورم. نو هغه چې پلار بوتو په اومه ورځ بیا د ګوتې نه نیولې دی، واپس یې راوست. امام صاحب ورته وایي تا ته ما نه وویل چې ته قرآن یاد کوي؟ حضرت ده په 2 ورځې قرآن مجید یاد کړو، غوڼ قرآن یاد کړی دی، تپوس ته وکړه. امام صاحب سره بله بانه پاتې نه شوله، نو سیټ ته یې کېنم، ځکه چې د امام ابو یوسف رحمت الله علیه او امام محمد رحمت الله علیه د دې دواړو ذکر کله راشي که نه، نو دې طرفین وي، ځکه چې امام ابو یوسف رحمت الله علیه دې طرف ته کېنولی و، یو طرف ته. نو تر کومې پورې چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د ده د ګیرې سورې په ځمکه باندې نه و لیدلې، تر هغې پورې ورته امام صاحب بره نه دي کتل. نو د امام صاحب زړه نه زموږ زړه پاک خو نه دی، زړه چې پاک وي په دې نظر باندې پلیتېږي. د دې وجې نه ډېر زیات احتیاط کول پکار دي په دې کې، حالانکې سزا هم ډېر زیاته خطرناکه ده. امامانو پکې اختلاف دي، بعضې وي دیوال به پرې رغړی، د فاعل او مفعول دواړو باندې، بعضې وي دي به د مسلمانانو په مقبره کې د سره خښوی نه، بعضې وي دا دواړه به اوس وځوئ، ځکه دا ډېر زیات خطرناک عمل دی. بلکې مفسرینو دلته کې یو نقطه ذکر کړې ده، وي دا خنزیر نه دی، خنزیر دا خنزیر نجس العین دی، د ده د یو جز نه انسان پیدا نشي اخیستی. بعضې ځناور کوم مثال به طور مړ شي، خوراک یې جایز نه، نو خلک د ځان له پوړ جوړ کړي، یا ویښته په کار راولي، سرمنې په کار راولي،
خو د خنزیر د یو ځای نه پیدا نشي اخیستلی، هر څیز د حرام دی، هر څیز د حرام دی. وي دا ولې علما وي دا ځکه چې دا دوس دی، د ده په جوړه سره بل خنزیر راځي او هغه سره بدکاري کوي، د هغې نه خپل ضرورت پوره کوي، د سټ کته کړي دی او داسې نه وي، دګې غیرت نه راځي. وي د دې وجې نه دا نجس العین دی. خو که د خنزیر خپل ځان ته بدکاری ته بل څوک نه پرېږدي، که ده سره څوک بدکاري کوي په ذات خود د خنزیر سره، نو وي دې خپل ځان د څوک نه پرېږدي، نو وي دا مفعول چې دی که نه مفعولو وي دې د خنزیر نه هم بدتر دی چې ده باندې په خپل ځان باندې هم غیرت نه راځي. د دې وجې نه علما وایي چې دا کس د خنزیر نه هم زیات بدتر دی. نو د دې وجې نه تعمل الخبائث راوړی دی چې دې کې نور هم ډېر عملونه یا دا عمل د ډېرو بدو عملونو په شانتې دی. ولوطا او لوط علیه السلام آتیناه مونږ ورکړی دته حکما نبوت و علما او علم ونجیناه مونږ نجات ورکو دته من القریة التي د هغه کلیوالو نه کانت تعمل الخبائث چې کول به هغوی پلیت کارونه، انهم کانو بېشکه ودوي قوم سوء قوم د بدی، فاسقین نافرمانه، د بدی قوم او نافرمانه قومو. وادخلناه او مونږ داخل کو د لوط علیه السلام لره فی رحمتنا په خپل رحمت کې. نو دلته کې علماء فرمایلی دي چې دې طرف ته اشاره ده چې دشمن هلاکت دا نعمت دی، دا رحمت دی چې دشمنان هلاک شو نو الله وی دې مونږ په خپل رحمت کې ور داخل کو. څه مطلب؟ دشمن مو ورله هلاک. وادخلناه او مونږ داخل کو د لره یعنی لوط علیه السلام لره فی رحمتنا په خپل رحمت کې. انه بېشکه دې من الصالحین د نیکانو نو. ونوحا او دلته کې د نوح علیه السلام واقعه ذکر کی. او نوح علیه السلام اذ نادا هر کله چې آواز وکړو من قبل مخکې د دې نه آواز وکړو، څه آواز یې کړی نو خیره ده د نوح علیه السلام چې خپل قوم د خیره کړې وه. سوره نوح کې ذکر ده رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، الله په مخ ته ځمکه باندې د یو کافر کور پرېږدي. دا خیره حضرت نوح علیه السلام کړې وه د 9.5 کاله تبلیغ نه وروسته. ونوحا او نوح علیه السلام اذ نادا هر کله چې آواز وکړو من قبل مخکې د دې نه فاستجبنا نو مونږ قبول کړه له د ده دپاره هغه دعا ده. فنجیناه نو مونږ نجات ورکو دته یعنی نوح علیه السلام ته و اهله او د اهل ته من الکرب العظیم دا غلوی غمنا. نو یا د طوفان نوح مراد دی چې د طوفان د نوح نه کم نوح علیه السلام په قوم چې کوم طوفان راغلی نو د هغې نه مدت او د اهل ته چې کوم دی نجات ورکو. نوح علیه السلام او د نوح علیه السلام درې زامن حام سام یافسو او دغه رنګي بیبي نوح علیه السلام او حام سام یافسو او څه لږ غوندې کې مسلمانان ټوټل 8 یا 3 کسان دي د الله تعالی نجات ورکړی. نور د نوح علیه السلام یو زوی هغه د نوح علیه السلام د مخه چې کوم دی ډوب شو او غرق شو، ولې چې ایمان په نوح علیه السلام را نه وړو. نو فنجیناه نو مونږ نجات ورکو دته یعنی نوح علیه السلام ته و اهله او د اهل ته من الکرب العظیم دا غلوی غمنا د لوی غمنا. نو یا دا چې ته تکلیفونه رسول او د تکذیب به کو د نوح علیه السلام نو دا غینه نوح علیه السلام بیغمه شو، ټول خلق ختم شو، خلاص شو تی او یادا چې دغه طوفان نو الله تعالی نجات ورکو. ونصرناه او مونږ مدد کو ددو یا ونصرناه مونږ بدل واغستو ددو من القوم الذین د هغې قومنا کذبوا چې دروغ یې ګڼلیو بآیاتنا زمونږ آیاتونه انهم کانو بېشکه ودوي قوم سوء قوم د بدی فاغرقناهم اجمعین پس مونږ ډوب کړل دې ټولو لره په یو ځای. ولوطا او لوط علیہ السلام آتیناه من ورکړو دتا حکما نبوت و علما او علم ونجیناه من نجات ورکړو دتا من القريه التي لها کلیوالونا كانت تعمل الخبائث چکول به پلیت کارونه انهم كانوا قوم سوء فاسقین بشک ودوی
قوم د بدے فاسقین نافرمانا وادخلناهم داخل کو دلرا یعنی لوط علیہ السلام لرا فی رحمتنا پخپل رحمت کی انه بیشک دی یعنی لوط علیہ السلام من الصالحین د صالحان نو ونوحا او نوح علیہ السلام اذ نادا فهغه وخت چې आवाज وکړو من قبل مخکد دینا فاستجبنا یا دعای وکړه خیره وکړه من قبل مخکد دینا فاستجبنا نو من قبول وکړه له دغه خیره فنجیناه پس مونږ نجات ورکو د تین نوح علیہ السلام دا واهله او د اهل تا من الكرب العظیم د لوی غمنا ونصرناه ومن بدل واغست ددو من القوم الذين دهي قومنا كذبوا چې دروغ غړلیو بآیاتنا زمونږ آیاتنا انهم كانوا قوم سوء بشکو دا قوم د بده فاغرقناهم پس مون غرقل دوی لرا اجمعين ټول لپیوزه سبحان الله بحمده سبحانك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله